خبر کې یو بل ډیره دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو بل د 14 کالو خائستہ زلمی ډیر بې دلدۍ سره قتل شو. چا قتل کو، په څه وجه یې قتل کو، که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ، که څه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو، دا واقعه په پېښور پېشتخیره کې رامخې ته شوې ده چې یو بل خائستہ د 14 کالو شاه زلمی د یارانې په ترڅ کې ډېر بې دلدۍ سره قتل شو. دې زلمي به یو هلک سره ګرځېدو، خو د بل هلک ورته ویلې چې ته به دغه هلک سره نه ګرځې، خو ده دا خبره ونه منله او دغه هلک سره به ګرځېدو. نو هغه بل به ډېره زیاته غوسه ورکړه، تمانچه یې راواخېسته او دا خائستہ هلک یې ډېر بې دلدۍ سره قتل کړو. دوستانو، که موږ سوچ وکړو چې کوم هم خائستہ هلک وي، هغه اول د غلط کار نه بعد قتل کېږي یا د یارانې په ترڅ کې قتل کېږي. خو نن دغه رنګې یوه بله ډېره دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو بل خائستہ ځوان زلمی هلک د یارانې په ترڅ کې ډېر بې دلدۍ سره قتل شوی دی. د دې نه مخکې په سوات کې یو هلک قتل شوی و چې هغه د ټیک ټاک ویډیو لپاره خپل ځان ډېر بې دلدۍ سره قتل کړی و. د هغې نه مخکې په پېښور کې یو بل ځوان خائستہ زلمی ډېر بې دلدۍ سره قتل شوی و. نن په پېښور کې یو بل زلمی ډېر بې دلدۍ سره قتل شو چې کوم هم یو هلک راپاسي، یو هلک خپل د ځان د خوارۍ نه وباسي، زلمیتوب ته ورسي، نو هغه هلک بیا ډېر بې دلدۍ سره قتل کېږي. چې د مور او پلار د سر تاج ساز شي، د مور او پلار مټې ساتل شي، د مور او پلار خپلې رسمونه ساز شي، نو بیا هغه هلک څوک نه پرېږدي او هغه هلک په دې دنیا نه ختموي. دوستانو، خو نن دغه رنګې یوه بله ډېره دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې په پېښور کې یو بل خائستہ ځوان زلمی ډېر بې دلدۍ سره قتل شوی دی. مور او پلار یې په چغو چغو جاري، وایي زموږ بچي سره ډېر زیات ظلم شوی دی، خو اوسه پورې دته څه انصاف نه دی میلاو شوی. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.